बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नन मां تاسو ته د فرنچ کروسنټ ریسیپي راوړې ده. د دې ریسیپي لپاره موږ ته به پکاري وي تقریبا 400 ګرام میده، یوه وړه کشوغه مالګه، یوه غټه کشوغه چینی، دوی غټې کشوغې انسټنټ ایسټ یعنی کې خمیره، 150 ګرام مکھن چې کوم مو روم ټمپریچر یعنی لږ ګرم پرېښی وي، نیم کپ ګرمې پی یعنی شیدې او لږ شانتې هلکا ګرمې اوبه چې کوم به مو ته اوړو لمدولو کې پکاري وي. ټولو کې پهله موږ به دلته کې میده واخلو، هغې کې به د وچ اجزا شامل کو، مالګه، چینی او خمیره. بیا به ورکې هغه ګرمې پی یعنی شیدې واچو او ورو ورو لاس مدد سره به د اوړه لمدول شروع کو. بیا د ضرورت مطابق به موږ ورکې ورو ورو هغه اوبه هم اچو چې موږ اوړه ښایسته لمده شي او اوړه به دې شکل کې لمده کو. اوړه لمدول نه بعد دې باندې به موږ لږ شانتې اوبه ولګو او دا به مو تقریبا 2 غنټو دمې لکېدو. د 2 غنټې دمې نه بعد دا به موږ یو ځلې بیا راواخلو او لاس مدد سره داسې به بیا ورته شیپ بدل کو او ورو ورو به لمده کو. اوس به موږ د اوړه والے حصې جوړول شروع کو، یعنی وړې وړې پیړې به جوړې کو. خو د پیړې جوړولو نه پهله موږ به د داسې اوږد شیپ کې پلن کو د لاسونو مدد سره. کوشش وکړو چې ټول یو شانتې برابر شانتې پلن وي. بیا به د چړګۍ مدد سره داسې برابرې حصې به موږ کټ کو چې موږ ته برابر پیړې میلاوې شي. دلته کې ماته تقریبا 9 پیړې میلاوې شوې وي. تاسو هم کوشش وکړئ چې تقریبا 8 نه 9 پیړې یا څومره ډېرې پیړې وي مغوره ښایسته و کروسنټ جوړیږي. د ټولې پیړې جوړولو نه بعد به موږ دې ته 10 منټ دمه ورکو او د 10 منټ دمې نه بعد به داسې د روټۍ شانتې به پتله پتله د پیړې پلنې کو. د دې غټوالی موږ ته د تندور نان یا پیزا په شانتې بالکل نه دی پکار. دې ولې غټوالی موږ ته د کور ولې ساده روټۍ په شانتې پکار دی، یعنی چې څومره نری وي مغوره به دا کروسنټس ښایسته راځي. دلته کې تاسو لیدلی شئ چې دا نری پلنولو دپاره ما څومره محنت کولو، ځکه چې دا څومره نری راشي مغوره ښایسته به دې ولې ریزلټ وي. دلته کې نری پلنولو دپاره ما د لاس استعمال هم وکړو، څنګه چې موږ کور کې د ساده روټۍ په لاس پلنو. بیا به دا مو داسې یو ګول لوښي کې لاندې به واچو او دې باندې به تقریبا 1 چمچ غوندې مکھن ټول پیلاو کو. دا مکھن موږ ته دومره نرم پکار دي چې دا روټۍ باندې اساني سره پیلاو شي. دلته کې زه برش مدد سره پیلاوم، تاسو لاس مدد سره هم پیلولی شئ. اوس دې نه بعد دلته کې زه دویمه روټۍ پلنوم. د دویمه روټۍ به هم همداسې نری شانتې پلنو او کوشش به کوو چې څومره نری وي مغوره به ښایسته ریزلټ راځي. دا زه اول بیلن مدد سره پلنه کم، بیا زه لاس مدد سره پلنه کم چې دې نه هغه اکسټرا خشکه لاندې تله شي او دا ډېره زیاته نری شي. او اوس به دا لیر موږ راواخلو او داسې هغه مکھن لګېدلي لیر باندې به واچو او دې باندې به پاسه مکھن واچو. داسې به موږ ټولو روټیو سره کوو. هر یوه پیړه به راخلو، په بلې پیړې اچو او منځ کې به مکھن لګو. تقریبا 2 چمچ مکھن د دواړو منځ کې به لګي. اوس دلته کې زه د ټولې پیړې نری شانتې پلنوم په چپاتي شکل کې او منځ منځ کې مکھن لګوم. تقریبا 8 پیړې ما داسې پلنې کړې او منځ کې مې مکھن ولګولو. او اوس د اخرني پیړې باندې به موږ مکھن نه لګو، دا به په هغې اتمې پیړې باندې مې پاسه واچوله او داسې دومره چوړۍ مې دې ولې پرېښله او دا به اوس زه یو پلاستیک ریپ سره به کور کړم
تاسو د پلاستیک شاپر کې هم بندولی شئ چې پاسه دې باندې پتری ونه شي، ځکه چې دا به اوس موږ تقریبا 1 ګنټې له فریج کې کېږدو دمې ته. کوشش وکړئ چې دې والی هر یو سایډ د پلاستیک کاغذ کې بند وي او دې ته یو سایډ نه هم هوا ونه لګي، ځکه چې که دې ته هوا ولګېده دا به هغه سایډ نه پتری شي یعنې سخت به شي، بیا دا به ریزلټ ښایسته نه ورکوي. اوس دلته کې د 1 ګنټې دمې نه بعد ما دا راواخیستو او دا مې روغ غوندې همدا خپل د بیلن والا سطح باندې کېښودلو او لږ شانتې لاندې مې خشکه واچوله چې دا پلنولو ټایم کې ښه نه شي. اوس دا بیلن مدد سره زه به دا پلنول شروع کړم او زه به کوشش کوم چې دا ټول پلنېدل ګول شیپ کې راشي، ځکه چې ګول شیپ کې راتلو سره دې نه به د کروسنټ شیپ ښایسته راوځي. تاسو هم داسې د بیلن مدد سره دې ته ګول شیپ ورکړئ، ځکه چې دا پیړه به ډېره زیاته پلنه شي او لاس سره کول به مشکله شي. دا دوره پلنه کړئ چې دې چوړی تقریبا داسې 1 انچ پورې راشي، دې نه ډېره نرۍ یې نه کړئ او دا ګول شیپ کې واچوئ. اوس به د چړې مدد سره مونږ دې والی پیزا شانتې پیسونه به وکړو او دا تقریبا او دې چوړی والی روټۍ تقریبا 16 پیسونو کې به کټ شي، یعنې موږ ته به 16 کروسنټس میلاو شي. تاسو که غټ کروسنټ جوړول غواړئ بیا هغې مطابق به دې نه 8 جوړ شي. د ټول مقدار تاسو د کټ کولو باندې ډیپینډ کوي چې تاسو که وړه کروسنټس پکار دي بیا داسې تاسو به ورکې ډېر کټس لګوئ او که غټ کروسنټس مې پکار دي بیا به هغه تاسو ته د بل شانې کټ مطابق میلویږي، یعنې 8 پیسونه او 16 پیسونه کول تاسو خپله مرضي ده. دلته کې ما ته وړه کروسنټس پکاري وو ځکه ما 16 پیسونه وکړو. بیا هغه ټول پیسونه بیله کول نه بعد داسې مونږ به دې اخر کې یو وړوکی شانتې کټ ولګو او لاس مدد سره به ورو ورو مخکې ته به یې رول کړو او داسې به دا د کروسنټ والی شیپ جوړ شي. دا خو ما یو ساده کروسنټ جوړ کړو. اوس دې کې تاسو خپلې مرضي سره څه فیلینګ هم اچولی شئ، خو یاد لرئ فیلینګ ورکې څه مضبوط شی وي، لکه دا د چاکلیټ پیس ما کېښلو او داسې مې رول کړو. دې کې به مونږه لږ مضبوط شی یعنې د چاکلیټ پیس یا چیز کیوب به ځکه اچو چې هغه به بیکینګ کېدو ټایم کې میلټ کېږي او دې کې نه پاتې کېږي. که مونږه دې کې لوند شی واچو لکه جیم ورکې واچو هغه به بیکینګ کېدو نه پهله هو د کروسنټ خراب کړي. اول ما ورکې چاکلیټ پیسز واچولو، اوس دلته کې ما ورکې یو چیز والی کیوب کېښلو. تاسو هم همداسې شی کېږدوئ، یا چاکلیټ پیس یا چیز کیوب، یا تاسو ورکې چکن والا فیلینګ هم اچولی شئ، خو د چکن فیلینګ سره به دې بندېدل لږ مشکله شي. د چیز کیوب او د چاکلیټ کیوب لږ شانتې وي بیا هغه بیکینګ ټایم کې میلټ شي او بهر نه راوځي، ځکه چې هغه آلریډي لږ سخت شیپ کې وي، لږ مضبوط فارم کې وي. اوس دلته کې زه نیم کروسنټس په اوون کې جوړوم او نور زه تاسو ته د اوون نه بغیر جوړول هم ښیم، ځکه چې که چا سره اوون کور کې نه وي موجود هغو هم دا کروسنټ په اساني په چولې باندې جوړولی شي. دلته کې زه تاسو ته دوړې طریقې ښیم. دا به مونږه اوون ټرې کې لږ فاصلې باندې کېدو، ځکه چې بعد کې دا لږ ډډېږي او دې باندې ما اوس لږ شانتې هغه مکھن ولګولو. تاسو ورباندې انډه هم لګولی شئ، ځکه چې بیا دا بیکینګ ټایم کې ډېر ښایسته رنګ ورکوي. او دا ما تقریبا 25 سے 30 منټو ته په 180 نه 200 ډګري منځ کې کېښودلو. دا آرام سره ښایسته اوون کې بیک کېږي لګیا دي
او ډډیږي لګی دی. بل طرف ته زه تاسو ته دا په چولې باندې پخول ښیم. د چولې باندې پخول دپاره مونږ به یو نان سټیک لوښی یا یوه نان سټیک دشکۍ به واخلو او اول نه به ګرمه کړو. دومره ګرمه کړو چې هغه لږ لږ لوګی پرېږدي. لوګی پرېښلو نه بعد به هغې لاندې اور ډېر هلکا کړو او دا به په لږ لږ فاصلې مدد سره کېږدو. کېښلو نه بعد به مونږ دې باندې به یو ډکن ولګوو او تقریباً 4 سے 5 منټ به ننه کې ورکې باب یعنی ګرموالی بند کړو. تقریباً 4-5 منټ په هلکا باندې اور باندې پخول نه بعد مونږ به دکې لږ شانتې اوبه واچو او بیا به فوراً بند کړو. د دې اوبو سره به دې کې ننه لوګی او ګرم بخار جوړ شي. د هغې ګرموالي او ګرم بخار سره به دا کروسینټس به ننه پورې پخېدل شي او بیا تقریباً 1 منټ نه بعد به مونږ د چمټې مدد سره د ولې سایډونه بدل کړو ځکه چې دا ننه نه مو پخه کړو. اوس به مونږ د ته پاسه رنګ ورکوو. تقریباً هر 2 منټ بعد به مونږ دې ولې سایډ چینج کړو چې دې ته مو هغه شانتې کلر ور کړو څنګه مونږ اوون کې د نورو ته کلر ور کړو. دا کروسینټ مو ولې تیار دی او دې ته بس صرف پاسه نه کلر ورکولو ضرورت دی. د کلر ورکولو نه بعد به مونږ دا راوباسو او د بل طرف ته د مو ولې اوون ولې کروسینټس هم تیار دي. دا دومره ښایسته او مزیدار تیار شوي دي چې دې هم لاندې نه ډېر ښایسته کلر راغلی دی لکه څنګه مونږ پتیلې کې ور کړی دی. ماشاءالله د دونه ښایسته او کرنچي جوړ دي. زه تاسو ته اوس ویډیو کې د اواز ښیم. امید لرم تاسو به د ریسیپي خوښه شوې وي. همداسې نورې مزیدارې او ارزانې ریسیپیز دپاره زما چینل ته سبسکرایب کړئ او د خپلو خپلوانو سره یې شیر کړئ. ډېره مهرباني.